شيخ الحديث والتفسير حضرت مولانا محمد عبد الله اخوزاده صاحب دامت برکات عالیاته په ډېر ادب او درنښت سره بلنه ورکوو چې دی تشریف راوړي او د موږ او تاسې په دې عظیم الشان سیرت النبوي صلی الله علیه وسلم اجتماع کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت باندې بیان وفرمایي. بلنه ورکوو ډېر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد الله اخوزاده صاحب دامت برکاتهم. مشایخ اعظام او نور دیندار و مسلمانان، دا اجتماع چې په کوم عنوان جوړه شوې هغه کې بیان د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت او د سنت په بنیاد باندې مرتضی علماء کرام کوي. دمازین ته اوس اس یو یاد راغلی د جناب علي قدر شمس المشایخ پروګرامونه جوړیږي خو دومره ازدحام دومره مینه او محبت او دومره شوق په بل ځای کې نه وي لکه دلته. دا د مور د تاسې د مربي د مور د تاسې شیخ د حضرت اقدس شمس المشایخ د حق هغه برکات دي د حق هغه انوارات هغه موږ در ځای ته راجلبوي او راولي. ما خپله موضوع بدله کړله. زه مختصرا د دغو مخلصو مسلمانانو د یو بل ځای نه راغلي مسلمانان هغو ته یو د بشارت خبر کوم. تقریبا دا هم د موضوع نه بار نه ده. هغه دا چې که یو انسان صحیح عقیده ولري پاکه او سپېڅلې عقیده ولري د اهل سنت والجماعت عقیده ولري خو لیکن که بیا هم د دې انسان نه په اعمالو کې یو څه کمي وشي اخلاص پکې کم وي دا کمی الله رب العزت په یو بل عمل باندې دا ور پوره کوي. د ما یوه ذهني اختراع د ما ذهن ته راغله. زه مخکې د هغه نه یو حدیث کې تاسې مخې ته ږدم. صحابه کرام دا عشاق د رسول الله ول دا محبین او مین کو نبی علیه الصلاة والسلام ول. نبی علیه الصلاة والسلام دیدار دا د دوی حیات و چې کله به د نبی علیه الصلاة والسلام په صحبت کې ناست ول تو انسانانو ته به یو ایمانی قوت حاصلو. ایمان به په قوت کې ول په ځان به نه پوهېدل د خدای په طاعت او بندګۍ باندې به نه ستړي کېدل. داسې عاشقان ول. یو کتاب کې مې کتل یو صحابي ده په نبي علیه الصلاة والسلام باندې مین او عاشق ده. یو وخت رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مسجد ته راغلی خپل یار یې مغموم ولیدو خپل یار یې خفه او غمزده ولیدو. رسول الله تر مینې او محبت قربان د رسول الله تر شفقت قربان خپل دا لاس یې داسې ورباندې واړو ورته یایې ای د ما یاره ای د ما صحابي ولې داسې مغموم او پریشانه یې ولې داسې غمزده یې ولې داسې فکر جن راته ښکارې د ده په سترګو کې اوښکې وګرځېدلې. وایي یا رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یو سوچ وکړو یو فکر مې وکړو چې ته د موږ سره په جومات کې کله د موږ سترګې په تا
غوږونه د تا هغه غږېدا مبارکه اوري موږ ډېر خوشحاله یو خو د کم وخت دپاره چې ته کله خپل کور ته روان سې حجرې اطهر ته روان سې یا رسول الله د ما دا سترګې چې په تا باندې نه لګېږي او سترګې مې د تا دیدار نه کوي یا رسول الله ډېر خفه سم خو نن خفګان راته په دې پیدا شو چې په دنیا کې یا رسول الله 15 منټه یا 1 ګنټه فراق نکاللو نه ده یا رسول الله آخرت ته بزو په آخرت کې مختلف مقامات دي د تا به کوم مقام وي ته خو حبیب الله یې د تا به کوم مقام وي ته خو امام الانبیاء یې د تا به کوم مقام وي ته خو رحمت للعالمین یې د تا به کوم مقام وي ته خو شفیع المذنبین یې یا رسول الله دا عاصي ګوره جنت ته ولاړ شي او که نسي ولاړ او که بیا ولاړ شي یا رسول الله زه به د جنت په ډېره لاندې درجه کې یم زه چې هلته د تا دیدار نه کوم هلته چې د تا صحبت نه وي یا رسول الله په دې فراق کې به زه وخت څنګه تېروم دوم هم دغه رقم یو بل روایت کې راځي یو صحابي په نبي علیه السلام باندې مین و داسې عاشق و د عمر د لحاظ نه لوی و د وجود لحاظ نه کمزوری و د څه کول په جومات کې به په نبي علیه السلام پسې لکه که پر ګل چې د لمر په سترګه پسې ګرځي داسې به د خپله چهره په نبي علیه السلام پسې یو بل طرف ته تاووله لیکن یو ورځ داسې وشول ده به دا عمل ولیده چې کله به نبي علیه السلام د کور طرف ته روان شو دې صحابي به سوکه و سوکه قدمونه اخیستل په ارامه ارامه به تول د نبي علیه السلام د حجرې اطهر د هغه حجرې مبارکې په درشل کې به خلک کښېنست او دا خپل غوږ به د نبي علیه السلام د کمرې هغه دروازې مبارکې ته سیخ کړو چې داسې نو چې د شپې د نبي علیه السلام خدمت ته ضرورت پیدا شي د اودس اوبو ته ضرورت پیدا شي څوک به نه د رسول الله خدمت به څوک کوي دا د موږ په حدیثو کې چې د خوب کومې ادعیه راغلي دي دعاګانې راغلي دي دا ټولې دغه صحابي دا نقل کړي یو ورځ داسې وشول نبي علیه السلام د خپل معمول په خلاف باندې په داسې ټیم راووت چې ویې کتل په درشل کې عاشق رسول پروت ده په عاشق کې محب رسول پروت ده په عاشق کې په درشل کې محب رسول پروت ده په رسول الله جاني نثار پروت ده یو صحابي پروت ده نبي علیه السلام ورته وویل څوک یې دول یا رسول الله پلانی صحابي یم ټوله شپه دې بې خوبه تېره کړله ده ورته وویل یا رسول الله کله چې ما کلمه ویله ده کله چې زه مسلمان شوی یم یا رسول الله ما په خپل ځان باندې خوب حرام کړی ولې یا رسول الله د تا فراق نکاللو نه ده یا رسول الله کور کې وخت نه سمه تېرولی یا رسول الله همدلته د تا د خدمت دپاره په دې ځای کې ډېره یم مقصد مې دا ده یا رسول الله چې په شپه کې تا ته کوم ضرورت پیدا شي زه د تا خدمت وکوم کتاب کې نقل کوي دی یې د جنت به یو خوند وي خو ما په دنیا کې د جنت خوند کتلی ده هغه دا خوند و چې کله هغه د ما محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم خپل لاس مبارک راوښکو زه یې تر دې مچه ورونیولم او ورولار یې کړم بیا یې خپل دا لاس راسره باندې واړو او رسول الله په جلال کې راغی دوه روایت راځي په یوه روایت کې دا الفاظ دي راته ویې ویل چې ای صحابي غواړه څه غواړې چې الله یې درکړي دوم روایت کې راځي غواړه څه غواړې چې زه یې درکړم صحابي ما سترګې ښکته وځړولې چې زه د رسول الله نه څه وغواړم نبي علیه السلام
غواړه څه غواړې ول ما سترګې ور پورته کړې ورته ومې ویل یا رسول الله په دنیا کې هر غم دې برداشت ده یا رسول الله خو د تا فراق دې برداشت نه ده یا رسول الله همدغه حدیث چې کوم ما مخکې درته ویلی و همدا یې ورته وویل چې په جنت کې به دې تا مثال نه یې په جنت کې به دې تا دیدار نه یې یا رسول الله زه به جنت څه کوم نبي علیه السلام داسې ورټینګ کړو او یو عظیم بشارت دې ورکړو ای زفرا پاکه راغلیو مسلمانانو دا بشارت تر صحابو پورې خاص نه ده دا تر تابعینو پورې خاص نه ده دا تر تبع تابعینو پورې خاص نه ده څوارلس سوه کاله بعد که یو مسلمان په زړه کې د حبیب علیه السلام مینه لري د صحابو مینه لري د خدای د اولیاو مینه لري زموږ هغه صادق مصدوق هغه حبیب رب العالمین هغه موږ ته اعلان کوي المرء مع من احب چې د چا په دنیا کې د چا سره محبت و په آخرت کې به د هغه دی د هغه سره یې ټول وایي سبحان الله او عجیبه نکته دلته کتاب عجیبه نکته لیکلې ده تاسو د شیخ عزیز الرحمن سره مینه کوئ تاسو د مولوي معصوم سره مینه کوئ تاسو د شمس المشایخ سره مینه کوئ عجیبه خبره ملایانو لیکلې ده حضرت اقدس شمس المشایخ چې الله په جنت کې یو عالي مقام ورکوي شیخ عزیز الرحمن ته چې الله یو اوچت مقام ورکوي ولې هغه ټوله ورځ وقال الله وقال رسول تېره کړې هغه په خپل ځان باندې خوب حرام کړی د قرآن تلاوت کوي هغه مراقبې کوي هغه اذکار کوي هغه عمرې کوي هغه حجونه کوي هغه ژړاوې کوي زوته به هلته ځو هغه د ما د موضوع ټکی همدغه ځای ورسره برابروم موت هغه په آخرت کې د حضرت اقدس شمس المشایخ سره یو د شیخ عزیز الرحمن سره به یو نبی علیه السلام دا خبره کړې ده خپل تهجد او دغه ځای ته ځان رسولی و ما او تا نن د هغو په مینه او محبت باندې الله هغه ځای ته رسوي ځکه خو الله موږ ته یایي چې کونو مع الصادقین معذرت غواړم ما استادان دي مسلم شریف کې یو حدیث ده امام مسلم یو حدیث نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو مقروض انسان په چا باندې قرضدار دا شهید شي الله تر هر ګناه ورتېږي لیکن یو د بل تر حق نه ورتېږي الترازی امام مسلم چې کوم روایت نقل کړی ده نبی علیہ السلام یې دای په محبوس شارحین په دې باندې نوښتې کوي لیکلي ور باندې کوي باز شارحین لیکي چې دای په محبوس وي د جنت ته ونه سکلای ځکه دې په ذمه په غاړه باندې حقوق العباد راته دي د موضوع سره مناسب ځای باز شارحین لیکي چې نو دای په محبوس وي عن رفاقة الاولیاء والصالحات الله تعالی بدته په برزخ کې په قبر کې چې په کوم ځای کې د اولیاء او ارواحونه راټول دي الله دې د اولیاء د ارواحونو صحبت نه ورنصیب کړي د دې ځای نه دا معلومیږي چې په قبر کې هم په برزخ کې هم الله تعالی د انبیاء د صحابه د اولیاء د صدیقینو صحبت انسان ته نصیب کړي زبا خبره بس کم ځکه شاته نور علما راغلي دي الله تعالی جل شانه دې چې موږ دې تاسو ته حاضرې دلته قبول کړي یو بشارت درکوم فخر دیوبند عالم ربانی مجاهد وقت مفسر عظیم حضرت سید شاه انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه ولیو تاسو پروګرام راوړی چې هغه د سیرت په مناسبت باندې جوړ ولدا خبره یې وکړه چې ای خلکو د سټیج نه راغلي بیا تر دې بل دیواله پوری چې څومره خلک راغلي یاست که تاسو د خدای په
وانیس جانور سائی کشمیری دا گریبان بنیسوئی زدہ بشارت رکھوں دیتے دے طرفنا جموش امام و جموش استاذ ستاسی طول اللہ تعالی اہل جنت گرزولیاس وما علی البلاغ